اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. حدیث دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے اغا فرمائی نبی علیہ السلام زما اگو نسلا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ زما اگو نسلا اوی فرمایل کن فی الدنیا کا انک غریب وی پا دنیا کی دا سے شاہ او دا سے پاتشاہ کأنک غریب لکه چین یو ناشنا او مسافر سڑے او عابر سبیل یا تیریدون کے پلارا باندے. وکان ابن عمر او ابن عمر سے رضی اللہ عنہما یقول چی فرمائل بے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح ہر کله چې ته ماښام کې نو د سبا انتظار مه کوه چې په ما به سبا شي. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء او کله چې سبا کې نو بیا د ماښام انتظار مه کوه. وحز من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك واخله د صحت خپلنا ګټه د دې چې مریض شي بیا د هغې نه وړاندې. ومن حیاتک لموتک او واخله ګټه د حیات نه مخکې د دې نه چې ته مړ شي. دې کې نشته بل حدیث کې راځي قبل موتک قبل مرضک یعنی په صحت کې د مرض نه مخکې ځان تیار کا او د مرض نه وړاندې ځان نه د صحت نه فایده واخله او د حیات نه فایده واخله مخکې د مرګ نه. یا دا په صحت کې چې دی نو د بیماری د وخت دپاره فایده واخله او په حیات کې چې دی نو د مرګ د وخت دپاره فایده واخله. چې صحیح تندرست دی نو دومره عبادت وکړه چې که بیماری کې د کم عبادت وي چې هغه د هغې صحت هغه عبادت پوره کړي او په ژوند کې دومره عبادت وکړه او په ژوند کې دومره فایدې واخله چې مړ شي چې بیا درته د بل چا شي ضرورت نه وي او یو خوا بل خوا نه ګورې. دې حدیث کې عبدالله ابن عمر سے فرمای چې نبی علیہ السلام زما اوږه ونیسله نو دا د دې وجې چې زما خبرې ته متوجه شه نبی علیہ السلام ورله اوږه ځکه ونیسله د توجه د پاره ورله اوږه ونیسله یا دا خصوصي نصیحتونه ځکه یې ورله داسې وکړل لکه ګڼه ګوڼه وي نو هغې کې خو بنده عامه خبره کوي چې کله بنده چا سره خاصه خبره کوي او غواړي دا چې دی د دې خبرې نه متاثره هم شي او دی دا خبره په غور سره واوري او دا په خپل عمل کې راولي په هغه لاس کې دی دې خبرې ته غوږ کېږده یو طرف ته کی د لاس نه ونیسي هغه بیا وایي رسه اهمه خبره. او دریم نمبر شفقت نبی علیہ السلام وکړو دا د شفقت علامه ده کشر ته خصوصي شفقت ملاو شو. عبدالله ابن عمر صاحب ته خصوصي شفقت ملاو شو او عبدالله ابن عمر صاحب نبی علیہ السلام په حیات کې عمر ډیر کم و. عبدالله ابن عمر صاحب عبدالله ابن عباس صاحب دای دا نبی علیہ السلام په وخت کې کم عمر ډیر نو. نبی علیہ السلام فرمایل چې دې وخت نه دی پیدا واخله کن فی الدنیا کأنک غریب دې دنیا کې داسې پاتې شه لکه ته مسافر
او مسافر چې په دنیا کې مسافر وي نو هغه بیا ځان له دومره غم نه کوي بس مسافر یم نن دلته هم سبا بل ځای یم څوک یو شپې له دوه شپو له درې شپو له چېرته ورشي نو هلته هغه ځان له د نور څه غم نه کوي خو بس دغه دوه درې شپو غم کوي نو تم ځان له دومره غم وکړه څومره چې پاتې کېږي د شپېتو کالو دپاره د اویاو کالو دپاره د هغې هومره فکر او سوچ وکړه او دویم نمبر دا چې خیال هر وخت کوه چې تلونکی یم تی تلونکی یم تی نه چې دا خیال کوې نو دنیا سره به د محبت هم نه پیدا کېږي او د خپل ژوند نه سیوا به ارمانونه او تمې او خواهشات هم نه پوره کوې او عامر سبیل یا په لاره تېرېدونکی بنده وي په دې لاره څوک ځي او هغه داسې پور وځي مردان ته ځي او په میره بالفرض پخوا به خلک تلل اوس هم بعضې خلک چې تلی شي په هغې ځي نو هغه چېرته غرمه راشي یا پې چېرته د مونځ وخت راشي یا ستړی نو یو ځای کې لږه دمه کوي نو په هغه سوري نه د هغه ته د کور جوړولو ضرورت شته نه هلته هغه له اشنایانو ضرورت شته چې ځان له اشنایانو ګوري څوک چې ویني مسافر څه کوي بس دمه مې کول هغوی وله اوبه راړي یا وله ډوډۍ راړي یا وله چای راړي یا اوبه یا بل څه شی بس د هغې عمره تعلق وي هغوی سره وایي بس مخکې روان یم دی د هغه ونې په سوري ځان له کوټڼی نه جوړوي نه ځان له څه کمرې جوړوي نه ځان له څه فکر کوي نبي علیه السلام دوه مثاله ورکړل یا داسې شه لکه مسافر یا داسې شه لکه تېرېدونکی په لاره لاروی پښتو کې ورته موږ لاروی وو یا مسافر شه او یا لاروی شه نو مسافر او لاروی ځان له په پردي کلي کې د لږ وخت دپاره غم نه کوي وکانه ابن عمر ابن عمر صاحب ورسره بیا دا خبره سیوا کړې ده د خپل طرف نه د حدیث اثر دی فرمایي هر کله چې ماښام کې ته نو د سبا غم مه کوه چې یاره سبا به څنګه چلي کله چې سبا کې نو د ماښام مه کوه انتظار یعنی دا وګڼه چې په تا ماښام شه خو د سبا پته نه لګي چې سبا شي در باندې نو دا وګڼه چې سبا در باندې شه خو د ماښام پته نه لګي نو څوک به وایي چې یاره دا خو موږ د سبا لپاره څه خبره چې کوو سبا به داسې وشي انشاءالله ورسره وایي ته څه پته ده سبا به یو که به نه یقیني مه وایئ چې بس ته بېغمه شه سبا به یې خامخا کوم انشاءالله که الله ته منظوره وي ته به دې کار کې کوشش کوم خامخا به دا انشاءالله ورسره ویل پکار خو د خلکو عرف عام دوره بدل شو زموږ د پښتنو چې هغه انشاءالله د چا نه واوري وایي ولې اراده لري ورته جوړ نشته چې کار داسې وي انشاءالله لکه کوم به یا به وکړم یا نه کوشش به کوم نه انشاءالله په دې نیت ویل پکار دي که الله ته منظوره وي دا کار کوشش مونږ نه خامخا به کوي لکه تا ته څه پته ده چې خامخا به کوي او هغه به څنګه ووایي چې زه به خامخا کوم نه هغه ویلی شي چې خامخا به کوم نه ته ویلی شي چې خامخا به کوي دا مونږ خراب دی ځان ته مو یو ټارګېټ ایښی وي یو حد مو مقرر کړی زه به په دې کې داسې کوم زه به په دې کې داسې کوم هغه ونه شي مونږ بیا ګرځو دا ولې دا کار ونه شو الله ته نو منظور یاره وایي دا خو په کار وه چې شی و ته څه کوې داسې نه دی ویل پکار بلکې د الله رب العزت منشا ته کتل پکار دي نو د سبا اوس موږ ته پته لګي شپه کې څوک شپه تېرېږي پې او که نه شپه کې مړېږي نه موږ ته د مرګ پته شته نه راته د ژوند پته شته نه د سبا ژوند پته شته نه راته د سبا مرګ پته شته نو د دواړو امید به څنګه ساتو که ژوندي وبه یې کړو که مړه شو نو خبره به ختم شي خو انتظار به نه کوو د دې خبرې چې بس سبا کېږي به په ما به سبا کېږي که په چا کېږي او که نه دا غلطه خبره زه به ژوندی یم که ولې زه روغ رامټ یم څنګه به مړېږم وایي او ما ته څه تکلیف دی اوس خو ډېر څوک دا نه وایي اوس خو چې ورته اړو تکلیف نه نو بس هغه دغه شان ورشي یعنې د ژوند هیڅ ګارنټي نشته یا د زړه تکلیف شو یا بل څه مسله شو خو بانه ولا جوړه شي خو مر خو راشي که ولایت لا بدلته کې ناست تپوس به هم وکړم خبره بس ژوند یې تر دغه پورې و
مکه و د سبا غم چې ماښام شي در باندې، او مکه و د ماښام غم چې سبا شي. نو یو د مقصد دا دی. دویم ته مطلب دا دی چې د هغې دپاره دومره فکر مه کوه چې ته د اوس نه وایې چې یاره داسې به وکړم. ها دا منافي نه دی او نه ګناه دی چې زنانه وړه واغږي دا به سهارله شي ورسره د انشاءالله وایي چې انشاءالله یو ژوندي یو. دا به د انتظار نه مراد دا دی چې خپل خیال دا کوه چې خدای خبر چې ژوندی به یم او که نه. پوه دا خیال وکړئ چې خدای خبر چې ژوندی به یم او که نه. دې ته مراقبه موت وایي چې ماښام اوده کېږي ماسخوتن انو خامخا بنده څونه سوچ کوي. نو په دې سوچ وکړه چې یاره که زه مړ یم موږ چې وو چاته دا نو زنانه هم به مخکې زنانه وي اوس نارینه وي یاره وایي بیا مې ټوله شپه یېرېږم مرګ راته مخې مخې ته کېږي وایي. دا ځکه چې موږ په ویښه باندې د مرګ سوچ نه کوو ځکه په اوږدو کې یېرېږو چې په ویښه د مرګ سوچ کې په اوږدو کې بیا بنده دغه خوبونه نه ویني. که وویني نو هغه تنبیه وي د بنده لپاره، هغه یو تنبیه وي یو یادګیرنه وي، بنده هغې سره لږ ویښ شي. وخت پس زه داسې یو خوب ووینم فرشته راځي او په یو شکل کې مړو دی سا در نه اخلو. زه ورته وایم نه که نه ما لا هېڅ نه دي کړي، بس په دې مینت کې هغې ته مینت کوم هغې ده ښه ده هغه وخت باندې دغه تیر شي بیا عوام دا راته یادګیرنه کوي چې ګورې ځان تیار ساته. ولې دې عمر ته بنده ګوري لا دوره ژوند پاتې دی. ما ته څه پته ده دوره ژوند پاتې دی؟ ځوان یم ځوان به نه دی. او اوس خو مرګ له دبانې هم ډېرې شوي دي، اکسیډنټونه دي، نور بله خبرې دي، او بیماری یوازې نه ده بلکې بله نور څیزونه دي. عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم. عبادة بن صامت سے وہی کہ نبی علیہ السلام فرمائے هغه څوک چې محبوب ګڼي لقاء الله دا الله ملاقات، احب الله لقاءه محبوب به وګڼي الله رب العزت د ملاقات. څوک چې بد ګڼي څه مطلب؟ څوک چې نه خوښوي د الله ملاقات الله به نه خوښوي د ملاقات. دې حدیث مطلب دا دی چې کله دا حدیث نبی علیہ السلام بیان کړو نو ام المؤمنین عائشہ بی فرمایل یا رسول الله انا نکره الموت، مونږ خو ګوره مرګ ښه نه ګڼو. نو دې کې مونږ هم رالو چې مرګ بنده ښه نه ګڼي، یعنی مرګ ته زموږ اراده نشته، مرګ ته خوشحالیږو نه یا د مرګ نه حالت نه یریږو. دا عجیبه سوال وکړو. مونږ خو د مرګ نه یریږو او مرګ مونږ نه خوښو. نو چې مرګ نه خوښو نو داسې شوه لکه د الله ملاقات نه خوښو. په دې مونږ رالو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عائشہ ستا خو ته چې کومه خبره کوې هغې کې د مرګ نه کراهیت دی، او زما د مطلب د خبرې دا دی چې د دې مرګ د خوښول او نه خوښول دا خو د بنده طبیعت دغه شان دی، هېڅوک مرګ ته غاړه نه کوي. زما مقصد په دغه خبره کې نبی علیہ السلام فرمایل عائشہ دا دی چې بنده وایي چې مړېږم دی نه هسې نه چې بیا د مرګ نه وروسته الله سره ملاوېږم. داسې څوک خو نه وایي، مؤمن خدا نه وایي، بلکې د دې شوق او ذوق په کار دی چې الله به په ما فضل کوي. نو که مړ شم نو دغې ته خوشحالېږم چې دا خله چې الله به راباندې فضل کوي. نو ته دې داسې نه وایي وام بیا وي دا د مرګ نه یره چې ده نو دا د الله د ملاقات نه یره نه ده. عجیبه جمله ده. نبی علیہ السلام تشریح د خپل حدیث په خپله باندې وفرمایله. ورته وی عایشې د دې مطلب دا نه دی چې مرګ بنده ته خوښ نه وي نو دا د الله ملاقات نه خوښوي، بلکې چې د مرګ نه وروسته د الله رضا او د الله فضل او کرم کوم په مؤمن باندې کېږي نو دا د دې مرګ په وخت کې په بنده باندې ښکاره شي. ګورئ دا مړی چې وي مریض الموت وي، قریب الوفات وي،
دته وی الله رب العزت د هغه اخرت هغه نقشې مخامخ کی باقاعده ویني او مونږ په نه پوهېږو خو بیا هم صوفیه کرام وایي څه حالات داسې دي چې بنده ته اندازه لګي لکه دا مړی که خیال مو دا مریض چې کله زنکدن کې وي نو دی بس بره ګوري یو قسمه سترګې خښې کړي په یو چت باندې دته دکه وخت کې دواړه حالات راځي دی دنیا کې خو هغه ما او تا ویني چې یاره دا پلان کې به دا به پلان کې کله پوهېږي او کله نه پوهېږي خو پوهېږي چې دا هغه ما ته خپل خپلوان ناست دې سره سره ورته د حالت د اخرت او د برزخ هم الله رب العزت مخامخ او هغه مخامخ کېدو سره دې دوره پوهېږي چې په ما دا حالات هم را روان دي مثال یې داسې دی لکه دا کله کله خوب ډونګی خوب نی انو غرب خوب نی نو بنده چې څه خبرې د دنیا اوري لکه اس طرح څه خبرې واړه شور کوي یا سبق وایي زمونږ کور کې خو اکثر سبق کی نو چې دا سبق بنده د وړو اوري یا دا خبرې اوري نو هغه خبرو نه خپله خوب جوړ شي بنده وایي دا خوب دی نو څه خوب وي او څه د ویښې هغه خبرې دکه مثال دی قریب الموت دی هغې غاړې د آخرت هغه احوال ورته مخې ته راځي دلته ورته ماته ولاړ یو نو صوفیه کرام الله والا اولیاء الله خلق چې دي نو هغوی په دې پوهېږي شیخ صاحب رحمت الله علیه وفات نه یو لږ وخت مخکې لس پنځلس منټه مخکې یا شل منټه مخکې دا اشاره به یې کوله بنیان ولاړو بله کور کې دې دروازه کې زنانه بله دروازه کې خپلې زنانه وې مونږ ټولو نو بس په اشاره یې ما ته وې دی دی ما وایي دی تاسو ورشئ چې هغې لاړل بس بیا په آرام شو بیا زه هم خو ورته پته وه چې دی خو هسې خدمت کوي بیا یې دکه شان کتل بیا یې څه ووایي هغه کلمات ورو ورو بیا هغه یې سترګې پټ کړې زه پوه شوم چې جټکه یې سر وخوړ او ما دی خو وفات شو یعنی هغه وخت په دې دواړو حالاتو کې دا مؤمن بیا څه غواړي چې دته حالات هغه منکشف شي دلته دنیا وي لکه داسې دا چې چاته خپل ځایونه خوله کېږي په سکرین باندې او په پرده باندې چې وګوره دا دی د خوښ دی چمنونه او دا ښکلي ښکلي ځایونه او ناس دی چېرته په خوار و زار ځای کې وي نو دغه وخت کې چې هوښیار وي نو هغه به وایي چې یاره دغه ځای ته به څه ټایم ځم چې کمکل وایي ما له دا خپل غونتې ځای ښه دی یاره دغې ته مې کابو نه کېږي نبي علیه السلام فرمایي د دغه سړي مثال هم د دغه شان دی چې دی د مرګ په وخت کې ورته الله مناظر د آخرت وښیي دی بیا هم نه خوښوي مرګ خو دغه وخت کې خود به خوښوي عایشې وي د دې نه د صحت حالت نه دی مراد بلکې مرض د وفات تی نه مراد دی مرض د وفات تی نه مراد دی په هغه وخت کې خو بنده ته حالت برابر شي نو دته منکشف شي نو دی بیا محبوب او شوق کوي د هغې یا داسې ده چې د بنده ته یو محبوب وایي چې ما خواته راځي دی وایي ولې نه درځم او چې نه پوهېږي هغه وایي نه نه مې کېږي کابو نه درځم الله وایي ما خواته راځي نو دی وایي ولې نه درځم چې مؤمن صحیح مؤمن وي او الله یې سعادت نصیب کړی دی ولې نه درځم او چې نه وي داسې نو دی مخ واړی وایي نه ماله دا دی ښه دی نبی علیہ السلام وفرمایل چې څوک داسې وایي چې زما دا دی خوښ دی الله نه درځم الله وایي مه راځه که نه زه په تاسو کوم ما خو ستا ښه وي چې ته په ښه کې شي چې ته نه غواړې اړو راځه مه بس څه مطلب ته به خامخا راځې خو زما سره به نه راځې بیا ته به خامخا راځې خو زما محبت به درلني ته به خامخا راځې خو زما لقا به درلني وی عایشې ځان پوه که د دې نه مراد هغه کراهیت او محبت دی چې مرګ څوک خوښوي نو په هغه وخت کې دی خوښوي چې الله یې غواړي چې مرګ څوک بدې ګڼي نو دی په هغه وخت کې بدې ګڼي چې ګنې الله سره زما نعوذ بالله زما تلل ما نه دي خوښ څوک دي چې داسې چې هغه الله سره تلل نه خوښوي لیکن نورم بهرحال تفصیل خو مختصر دا چې بنده له الله رب العزت اختیار ورکړي چې مړوم دی جنت ته دی بیا یم نو څوک داسې دي چې هغوی چې ما مړم نو مرګ ته د اوس نه تیارې پکار ده د اول نه په صحت کې مخکې حدیث کې تیر شو که نه چې په صحت کې د مرض نه مخکې او په حیات کې د مرګ نه مخکې ځان تیار که بیا به در سره په مرض کې هم غم ني او په مرګ کې به در سره هم غم ني
دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام. صلی الله